یو شاعر وایي چې دا فیصله به وخت په خپله کوي، دا فیصله به وخت په خپله کوي چې د خبرو څوک د کار څوک وو. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، د ټي ټي این نیوز په سکرین باندې نیغ په نیغه تاسو مونږ ګورئ. قدرمنو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ سیاسي لیډر عوام کې سامنے تقریبا د بلحاش مودې نه لګیا یو. د هنګو هغه شخصیات چې د خپلې خاورې دپاره بلحاش خدمات لري، د هغه خدماتو راوړاندې کولو دپاره بیا عوام ته د هغوی خدمات وړاندې کول، د هغوی نظر ته کېښودل. قدرمنو نن را سره چې کوم شخصیت ناستی کوي، زه خو چونکې که دا ووایم چې د هېڅ تعارف محتاجه نه دی، د هنګو د خپلې خاورې دپاره بلحاشې خدمات لري. محترم سابق ایم پی اے عتیق الرحمن صاحب، فرزند غنی الرحمن صاحب، هغوی را سره قدرمنو د کیمرې په سترګو باندې تاسو ګورئ. غواړو چې هغوی نه د خپلې خاورې دپاره د هنګو سرزمین دپاره څه خدمات دي، یا نن چې کوم د هنګو کوم تصویر دی په څه نظر باندې ګوري، هغه به اورو د دوی د خولې نه. غواړم چې راشو مېلمه طرف ته او د دوی تفصیلات، د دوی کمنټ، د دوی د خیالاتو اظهار تاسو سره شریکول غواړم. ایم پی اے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه کوو تاسو هم چې موږ ته وخت راکوئ او د ټي ټي این نیوز په سکرین باندې عوام ته خپله رایه، خپل نظر دی. ایم پی اے صاحب چونکې تاسو ته پته ده چې موږ د ټي ټي این نیوز په سکرین باندې تقریبا خپل عوامي یا مطلب دا چې خپلې خاورې دپاره لګیا کار او زیار کوو. نن چونکې تاسو د هنګو تصویر په څه نظر باندې ګورئ، د هنګو د خپلې خاورې تصویر ته په څه نظر ګورئ، څه به وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه شکریا ادا کوم تاسو په ذریعه باندې دا आवाज هر ځای ته رسي، هغو ایوانونو ته رسي چې بدقسمتي سره چې کوم خلک مونږ الیکټ کړي دي هغه یې نشي رسولی، خو د تاسو په ذریعه باندې دا راسي. پاکستان نه بهر چې څومره ویورز دي هغه د تاسو आवाज اوري، نو تاسو ډېر اهم رول ده په دې وبا کې، کرونا کې تاسو خپل خدمات ایسن طریقې سره ادا کوئ، رپورټینګ کوئ، د هنګو صحیح پکچر خلکو ته مخکې کوئ، صاحب اقتدار خلکو ته مخکې کوئ. نو زه وایم چې د تاسو شکریا ادا کړو او پکار دا دی چې څومره هم د میډیا والا حضرات دي، خو که نن تاسو نه وی نو کیدای شي د هنګو آواز مکمل خلکو ته نه وی رسېدلی. هنګو په باره کې ما نه زیات تاسو ته علم دی، ځکه چې تاسو سره هر مکتبه فکر خلک عوام د دې هنګو چې کوم خلک دي هغه تاسو سره رابطې کې دي، تاسو ورسره رابطې کې، تاسو هر ځای ته خپله رسایي ده. نو ما نه زیات تاسو ښه خبرې چې کله نه دا خلک راغلي دي دو د ما ته وښیي چې دو هنګو دپاره کړي څه شي، یو میګا پراجیکټ دو وښیي. اوس خو پراجیکټونه خبره ووته، زه دا یم چې الله پاک دې دا وبا ختمه کړي. په دې وبا کې دا خپل عوامو سره ملوېدنې ته تیار نه دي، هغو ته د دو ایکسیس دا شانې ګران شوی دی چې په کورونو کې بیا په کورونو کې هم پته نه لګي چې کوم ځای ته ننوتلي دي. خو دوره ټایم د وبا تېره شوه، دا سیاسي خلک مو ونه لیدو او اوس خو هنګو خلک دو پسې ړانده شوي دي، د دو کتنې په ارمان دي او پاتې شوه هنګو هر لحاظ سره پسمانده دو وجې نه پاتې شو. هنګو تاریخ کې چې کوم اما والد صاحب ډسټرک جوړ کړی و، کم ډسټرک ریکوائرمنټسو، دا هاسپټلې، جیلونه، پولیس لاینې، وہ کالو نه هغه د دوی په بادشاهي کې بند پراته دي. دې نه علاوه روزګار دا دی چې د هنګو والا خلک ورکې نه برتي کېږي، بار نه خلک په مو باندې امپوز کېږي. نن چې کوم ډپارټمنټ تاسو وګورئ هغه کې هنګو والا خلک نشته، هغه کې بار نه خلک راځي. دا د دو کمزوریانې دي او کلاس 4 سیټونه خو خرڅېږي، باقاعده ریټ هنګو کې هغه دی. ډیولپمنټ کارونه دا شان دي
چې کوم کارونه دو کړي دي هغه نن په شتانه ختم شوي دي نو هنګو دو دلسه ډېر پسمانده پاتې دی او ان شاء الله تعالی دا आवाज به جاری وي مو به خپل خدمات کوو دا هنګو دو خلکو ته نشو پرېږدولی دا په څه پوهېږي نه دا سیاسي خلک نه دي دا حادثاتي خلک دي زه همیشه یم دو عوام کې جړې نشته دا پیراشوټ په ذریعه باندې راغلي خلک دي نو دو عوامو سره څه واسطه شته نه دغو چابل چا په ذریعه باندې راغلي خلک دي نو ځکه زه دا یم چې هنګو نن چې دا کوم حالاتو سره مخامخ دی دا د دو حکمرانانو په وجه دی بیا چې ډېره زیاته مننه کوو چونکې موږ ګورو همیشه دپاره زموږ ژوند په نیوکو باندې تېرېږي که موږ یا انګور ډسټرکټ ته وګورو یا دې نه علاوه د پاکستان اورال تقریبا چې کومې ضلعې دي هغو ته موږ وګورو د دې چې کوم دا مسلې مسایل دي د دې حل په کوم لار باندې راوتلی شي بطور یو ذمه دار شخص په سیاست غېږه کې لوبېدلی یو شخص د دې حل لاره په څه انداز باندې راوتلی شي طلب بندي کېږي چې ته ایفرټس کوې محنت کوې جنگ کوې د خپلو خلکو دپاره د هنګو دپاره جنگ کوې په اسمبلی کې جنگ کوې ته صوبې کې دې حکومت وي مرکز کې دې حکومت وي ته هنګو خلک خو خفه کوی شي خو چې کوم خلک بر سره اقتدار دي ته نشي خفه کوی دې دپاره به ته سټرګل کوې دې دپاره به سر ماتې دې دپاره به آواز ویښتې دو دې ماته وښي چې دو کم ځای پرې اپروچ دی دو خو دا اپروچ دی چې چېرته کمیشن والی بل دا اپروچ دی چې هغه په بهر ناست دی په هنګو کې هر څه بند دي نو دو به څه دو ته ګودو نه کوي دې دپاره ایفرټس پکار دي دې دپاره خواري پکار دی دې دپاره سار ماتون غواړي نو دو کې طلب نشته دو ما هیڅ یقین نه رسي چې د دې هنګو تقدیر دغه خلک بدل کړي دا خو ټول هنګو ته پته دی چې دا د کوم لیول خلکو او څرنګې راغلي دي دو مخکې څه شی کولو نو په هنګو کې د دوی هیڅ کنټریبیوشن نشته بلکې دا زه ویلی شم چې د هنګو عوامو په وجه باندې دو جیبونه ډک دو هر څه خرڅ کړو نو چې کله تا کمیشنو ته او خپل جیب ډکونې ته غرض دی وي نو ته به هنګو تقدیر څه بدل کې هنګو نوجوانان دی نه خفه دي بلکې زه دا یم چې د پاکستان نوجوان نسل دی نه خفه دی چې کومې وعدې د دې دروغجن مشر کړي دي چې یوټن بادشاه دی چې زه به روزګار ورکوم زه به دلته کې کرپشن ختموم نن کرپشن سکینډل یې وګورئ نن نوجوان نسل روزګار پسې ړوند شو نن ډیګریانې ورسره دي خو روزګار نشته نو د دې ټولې نارې کومې خبرې وې دا ټول دروغ وو یو شنه باغونه وو او انشاءالله تعالی نن ماشوم بچی د دې کارکردګي نه واقف دی اجي صاحب یو بل کوېشن پوښتنه هم راځي چې اکثر په هنګو کې څومره پروجیکټونه شوي دي خو ته میګا پروجیکټ ورکوي نه مې حالانکه میګا پروجیکټونه شته دي نه خو چې څومره د واټر سپلای سکیمونه شوي دي هغه تقریبا ناکام دي او تاسو حوالې سره چې د ناکام ولې دي او دې نه علاوه چې روډونه کوم شوي دي زه به صرف سماني روډ وښیم چې په هغه کې څنګه روډ جوړ شوی دی هغه کې نالي نشته سیټونه طریقې کار ورکې نشته او روډ کوم دی اکثر ځینو کې کېناستو نو دا څه وجوهات کېدای شي چې اکثر کوم پروجیکټونه شوي دي که هغه وړه دي که هغه څنګه دي یا کومې اکثر دا وړې چولې وړې شوي دي یا کوم نورې داسې خبرې دي اکثر ناکام دي یا اوبه وړي دي یا داسې دي چې پلونه دي یا ټرو غورځېدلي دي نو دا ولې دې وجه بنیادي دا دی چې ایکسپرټ کسان پکار دي د دې سپیشلائزیشن صرف کمیشن خسته نه کوي اما والد صاحب زمانه کې الله جنتونه نصیب کا چې کوم روډونه شوي هغه نن پرې قایم دي چې دی کوم کړي دي هغه اړان شو هغې وجه څه ده ټیکادار نه کمیشن خستن هر یو پراجیکټ خرڅون دې نه علاوه دا تا څه ویلو دوی سره سوچ شته نه دوی خو ما درته ویلو چې حادثاتي خلک دي دوی خو سوچ هم نه و کړی چې موږ به دې ځای ته راشو نو دوی د نالو نه څه خبر و دوی خپل کورونو کې نالې نشته دوی چې کوم کورونه جوړ کړي دي هغه یې وګوره چې په خپلو ځمکو دي که د قبضه مافیا ځان نه جوړه کړي دی روډونه د دې وجې نه ناکام واټر سپلای سکیم
واټر سپلای سکیم اټولو نه اول فارمولا دا دی چې سورس شته که نه شته، اوبه شته که نه شته. 2 ټینکیانې اول جوړ کړي، پیپونه ورکې اول اچولي دي څه پیسې جیب ته کړو، او چې کله بیا کوی ویلی دی بیا هغې کې اوبه نه وې. نو دې سره هنګو څه څوره واټر سپلای سکیمونه دي هغه بالکل بند دي. د هنګو اوبو مسله حل کول چې کومه دی دا په یو بنیاد باندې کېدی شي چې د ځای کې یو ډیم جوړ شي، او دا شان ډیم جوړ شي لکه ما والد صاحب نریاب ډیم جوړ کړی و، هغې د وجې نه د اوبو لیول ریچارج شو. دی سکیم خرڅ کړي، سورس ورسره دا شان ځای کې وي چې اوبه نه خیجوي. ما ته هنګو کې یو سکیم دا شان دی وښیه چې هغې نه خلکو اوبو څکلي دي، چې کوم ګورې ناکام دي، بلکې بېشمېره سکیمونه دا شان دي چې هغه ناکام دي. دو خلکو ته اوبو ورکونې مقصد شته نه، دو صرف سکیم خرڅونې مقصد دی. دې وجې نه دو که کله ایمانداري سره دا وغوښته چې خلکو ته د اوبو میلاو شي، نو بیا به الله پاک ورته کویانو کې اوبه راوباسي. خو دو خرڅون کوي، روډونه دو خرڅوي، نوکریانې دو خرڅوي، سکیمونه دو خرڅوي. زه درته دا یم چې څه ورته د حکومتي میلاو شي هغه هم خرڅوي. اجي صاحب دي کې عوامي دارای دي عوام لکه مشکله پرون دا خبرو کچره مو اجي صاحب سره اتیک سابق ایم پی سره مو انټرویو دی بزنی خلک موږ نه کوېسچن وکړي چې دا سوالات نو کو هغه کې چند دا خلکو دا کوېسچن کړو چې تاسو دا پوښتنه وکړو چې دو اکثر هغه پارټي سره کوشش کوي چې کونځ کې د دوه ذاتی مفاد او چانس وي او چې دوه ورکه سیټ ملويږي نو وو کېږي بیا د تاسو تحریک انصاف اوس پرې والے چاین نه کوي. حالانکه د تحریک انصاف اهم غړي هم دا خبره کوله چې را اجي صاحب د اتیک شو امیر غنی دو خاندان موږ تر روان دي او تحریک انصاف وجید کوي. تحریک انصاف خو جاین کوونه والا زه یوه خبره وکړم، شکر الحمدلله مسلمانان یو او بیا دا شان د علاقې سره متعلق دی چې هغه ځای کې حیا متعلق ایمو دا قومونه ډېر زیات سختی سره پابندي کوي. نو تحریک انصاف سټیج باندې ښځې نر ګډېږي، موږ خو دا ښځې نر نشو ګډولی. مو سیاست محور دا نه ده چې یو طرف ته د خان صاحب ګډېږي، بل طرف ته د ورسره اندیله عباس ګډېږي، یو طرف ته د ورسره زرتاش ګل ګډېږي، بل طرف ته د خان صاحب ګډېږي. نو خان صاحب جلسو کې خو شو وي او تاسو به لیدلي وي، دا څه پټه خبره نه ده چې سټیج باندې او سټیج د لاندې ښځې نر ګډېږي. نو تحریک انصاف کې ښځې نر ګډېږي. الله پاک دې موږ ته دا واس را نه کړي چې موږ د هنګو والا خلک مشران سپینګیري دا خلک هغه ځای ته بوځو چې هغه ځای کې ښځو نرو سره یې وګډوو. الله پاک نه زه ډېر راضي یم چې دې ښځو نرو ګډونو نه خلاص کړي. نو ما به خپله دا ایمان مو دی چې جمعیت علماء اسلام که په سیټ باندې وی ما ته ډېر اپروچونه شوي، ډېر اپروچونه. زه تا ته یلی نه شم چې څوره پرې آفرز ما ته راغلي دي، خو ما صرف په همدې وجې انکار کړی دی چې یاره الله پاک دې موږ ته دا واس را نه کړي چې سټیج باندې خلک ګډېږي او لاندې هم خلک ګډېږي او یو لویه بېحیایي شروع وي. ډېره زیاته مننه کوم چې صاحب چونکې تاسو ذکر وکړو چې چونکې میګا پروجیکټ نه تاسو بیخي انکار وکړو، مطلب په هنګو کې په نظر باندې راځي هم چې نه دي شوي، خو بیا هم تقریبا که موږ تعلیم ته وګورو یا مطلب صحت ته وګورو، که موږ راتلونکي نسلونه چې کوم دي دا فیصلې به زموږ راتلونکي نسلونه کوي. په تعلیم او په ترقیاتي کارونو کې څومره فرق ته واضحېږي او راتلونکي وخت کې په څه نظر باندې ګورئ؟ تعلیم انتهایی زیات ضروری دی. یوې معاشرې دپاره تعلیم حاصلول دا د هر یو شي نه ضروري دی. دو وعدې کړي وې چې موږ به یونیورسټیانې جوړوو. نن هغه کیمپس چې کوم دی چې کوم بلډینګونه مو جوړ کړي دي، شکر الحمدلله که هغه بلډینګونه مو نه وی جوړ کړي کېدای شي دا کیمپس هم نه وی. مو ایګریکلچر ته یونیورسټي ته اما والد صاحب ځمکه ویر کړي دی، په ریکارډ باندې دی چک یې کوي چې کله یې ویر کړي دی. دو هغه یونیورسټۍ نشي اپریشنل کوی. چې کوم هایر سیکنډري سکولونه اما والد صاحب کړي ما کړي دي یا دا کالجونه دو د مته وښیي چې یو میګا پروجیکټ دو کړي وي. اما والد صاحب دا ډسټریکټ جوړ کړی دا. نن چې کم سړي سره جیب کې شناختی کارت دا د هغه د برکته ده. نن د ډسټریکټ د برکته ډي سي ناست ده
نن د دې ډسټریکټ د برکته ایمو خویندې میندې په هنګو کې خپل پاسپورټونه جوړوي دا به په کوهاټ کې جوړولو نن ایمو والا ټول کیسونه په ډسټریکټ جوډیشري کوي ډسټریکټ سیټ اپ د واجې نه نو زه درته وایم چې په هنګو کې چې څوک برتی کېږي د هنګو ضلع والا باشنده دا د الله پاک مهرباني ده اما والد صاحب مهرباني ده ایمو کور مهرباني ده کنه نن به کوهاټ مو ته خپل عیسی نه راکولی دو د څه شي نه خبر دي دو خو صرف دې ته پرېږدوه چې په فیسبوک باندې دروغ وایي دو خو صرف دې ته پرېږدوه چې پردي پراجیکټ باندې خپله نامه ولیږي دو خو دې ته پرېږدوه چې کمیشن ورکې والي دو خو سره د هنګو متعلق هیڅ قسم سوچ نشته نن چې د هنګو کم لیول باندې ده الله په فضل چې څرنګې ما دا رور ویلو چې ذاتی مفاد بالکل مو ذاتی دا مفاد دي چې د هنګو ماشوم هنګو زنانا خویندې میندې سپینګیري راحت زندگی تیره کی نن ټول سیټ اپ د ځای کې ده نن چې د ځای هنګو کې دوه ایم پی ګان دي یو ایم ان ای دا ډسټریکټ سیټ اپ دا ډسټریکټ ناظمان دي دا د غنی الرحمن د برکت دي دا که هغه د وجې نه وای نو نن به دو پته نه لګي مخکې نور روزګارونه کولو اوس به بیا مغه روزګارونه کولی نو هنګو کې خو زه دا دعوې سره یم چې موږ کور نه بغیر که چا دا ویلو چې دو یو میګا پراجیکټ کړی دا خو خود پرېږده چې ما رور تحصیل ناظم و امیر غني دونه خو سولر لایټونه هم لاړو نن په هنګو کې په رمضان کې یا په عید شاپینګ باندې چې کوم د سولر لایټس تاسو ګورئ دا ویلې نه خرابېږي دا اوس پرې خراب نه شو ځکه چې دې کې هغه کمیشن نه دی اخیستی دو کوم بوډونه لګولي دي په چېته چولا دی چېته ټرانسفارمر دی چېته نلا دی چې کومو باندې بوډونه نشته دا ټول امیر غني کړي دي خو بورډ نه لګو اوس دا شی بوډونه لګولی نه شو چې غټ غټ بوډونه ولګو چې دا ضلع خو مو جوړه کړې ده او چې دې کې کوم سړی برتی کېږي دغه نوکریانې خرڅوي خو چې کوم خلک برتی کېږي دا د غني الرحمن مرهونې ملت د برکته برتی کېږي دا خو دو ایچ ډي اے افتتاح لاس ځله وکړه تاسو ما ته وایئ چې هغې کې څه دو د اسپتال اپریشنل کوی نه شو نن اسپتال څه پوزیشن دی نن ډسټریکټ جیل نه تیاریږي پولیس لاین نه تیاریږي که دا شیان تیار شي خو د هنګو خلکو ته به ورکې روزګار میلویږي خیر دی که دوی د نوکریانې خرڅوي خو کم از کم نو زه تاسو ته دا خبره په ریکارډ سره یم سپینګیري مشران شته دي چې د هنګو دپاره اما والد صاحب ایمو کور څه کوم خدمات دي دا چا نه پټ نه دي دا به انشاءالله قایم و دائم وي دا به خبرې به رواني انشاءالله تعالی که الله پاک یوه وخت راوستو نو زه به تاسو ته ثابتوم چې خلک کارونه څنګه کوي تحریک انصاف کوم نوجوانان دي د تحریک انصاف کوم ناره دی هغه دا خبره کوي چې څومره ځوانان دي څومره تعلیم یافته دي ایجوکیټډ دي په تحریک انصاف کې دي خو چې کله هم داسې خبره راشي چې مونږه فار ایگزامپل د تاسو پرې یا لږ تحریک انصاف سره مخالف کوم پارټي وي د هغو والا نیوز ولګو بیا داسې نامناسب الفاظ نامناسب خبرې کېږي وجوهات څه دي پرورش برداشت تاسو د پی ټی آی چې کوم سوشل میډیا دا هغه تاسو وګورئ چې جهانګیر ترین دو سره وي بیا یې مامام وي بیا یې پلارم وي چې کله بیا دونه لاړ شي بیا غالم شي ډاکوم شي کله پرې چې پی ټی آی سره خلک وي بیا هغه ډېر سام خلک وي خو چې پی ټی آی نه واوړي بیا یې ورپسې یو لویه چارج شیټ تیار کړی وي د دو پرورش خبره ده کتیان یو عزتمند سړی دا نشي کوي چې هغه هنګو یا د نورو ځایانو هغه باندې دا شانې کمنټس ویرږي چې هغه باندې د هغه خپل خاندان طرف ته ګوته ویچاته شي زه انشاءالله دا کوشش کوم چې دا نوجوانان کوم دي دو ته صحیح پکچر وښیم چې تاسو ته طبعي طرف ته روان کړي یې زه درته دا وایم چې د دو نور څه کوششونه دي دی د هنګو آبادونې کوششونه کم او د قیدیانیانو ولا زیات دي ایم پی ایس صاحب ډېره زیاته مننه کوم د پروګرام راټولو چونکې یو اخره دوه پوښتنې لرم د هنګو دپاره د هنګو د ښایست لپاره آیا فنډ شته یا نشته که شته په هنګو کې استعمالېږي ولې نه لکه موږ که کوهاټ ته وګورو یا موږ نورو ضلعو ته وګورو پارکونه دې نه علاوه د ضلع د ښایست لپاره خامخا کار کېږي
لکه انسان همیشه دپاره کور که ښکلا راځي په میک اپ باندې یا په رنګونو باندې یا د انسان د هنګو د میک اپ دپاره داسې فنډونه نشته یا که شته ولې نه راوځي هنګو چې کوم فنډونه دي هغه خلکو په خپلو کورونو په حجرو لګولي دي هغه فنډونو دو تپوس نشي کولی دوی د خپلو پراجیکټو تپوس نشي کولی आवाज به کولو چې هنګو ته په بیوټیفیکیشن کې 4 ارب روپۍ راغلي 5 ارب روپۍ راغلي موږ ونه لیدو موږ د هنګو څه کله نه مو لاړ یو ته د هنګو روډونو حالات وګوره چې کوم لینک روډونه کلو ته لاړ دي تاسو په الله باندې یقین وکړئ چې ګاډي چې څي هغه 20 نه پاسه نشي تللی موټر سایکلان ولا غریبانان ټول موټر سایکل یې پنچر ولاړ وي هغه کې وي دا زموږ د ډیولپمنټ کارونو پوزیشن دی هنګو د پاره سنسیریټي پکار دا سنسیر کوششونه پکار دي چې په اسمبلی باندې سی ایم ته کېناستنو باندې حکومت نه پراجیکټ راوړل خو دو غریبانانو دا کار کړی نه دی دا یې دو چې ته سوچ راغلی نه دی نو دو نشي کولی دا زه تاسو ته بیا هم درته یم چې دا حادثاتي خلک دي دو هیڅ ایکسپیرینس نشته دا نابالغه دي دو زه چې کله د رئیسانو باندې راناوزم د لاسو کالو نه هغه ځای پیپونه پرته دي دو یې ځمکې ته نشي نه باسي دو خو دا پوزیشن دی نو چې کله دو دا پوزیشن وي نو ما خو یقین نه رسي چې دو هنګو دپاره څه وکړي صاحب یو اخري پوښتنه هنګو کې که موږ وګورو تقریبا د بلا شمودې نه سیاست د جمعیت او پټیایي نه تاویږي نورې پارټیانې کمزوري کېږي وخت په وخت باندې تقریبا که موږ تېر الیکشن کې وګورو مسلم لیګ نون تقریبا چې څوک خپل انتخاباتو کې ومردلو د دې څه وجوهات کېدای شي اصل کې ما خپل سوچ دا دی چې عوامو نه کله ته لرې کېږې هغو غم خادي نه لرې کېږې هغو سره تا انټریکشن ختم شي کلي ته توجه نه ورکوې اجرا باندې کې په غم کې چا سره نه وې په خدي کې چا سره نه وې په عیدونو کې ته چا سره نه وې په وبا کې چا سره نه وې نو هر یو سړی دا به خپل تر خپله ختم کېږي پارټیانې نه زه درته دا یم چې هر سړی چې عوامو منځ کې نه وي عوامو سره انټریکشن نه وي خپل غریبو خلکو سره خپل کلی وطن خلکو سره په غام کې نه وي په جنازو کې نه وي اوس دا ایمولا صاحبان یہی هیڅ پاین کې خو نه دي لیکلي که نه چې ته به خلکو سره غام خادي کوې نو چې ته کله چا سره غام کې نه وې ته خپلو عوامو سره خپل کلی وطن خلکو سره ته کله پرې ناس نه وې حجرې د کلاو نه وي حجرې د بند وي دا عوام به تا نه مخ ړوي ما خپل سیاسي ته هغه دا دی بالکل په اخر کې به زه هم یو کوېشن وکړم بیا به فاروقي صاحب پروګرام نه ټولو دغه خلک چې کوم دي دواړه ایم پی ګان او یو ایم ایل اے د تحریک انصاف دي تاسو به دونه څه توقعات دي چې دوی به هنګو دپاره څه وکړي ما دو ته دا گزارش دی چې اول را خودی شي هنګو خلکو منځ کې خودی کینی که نه دو خو رسۍ ګرانه شوي ده د دو لیدن ګران شوي دي دو د شناختی کارډ اټسټیشن دپاره هم د دو رسۍ مو ولا خلکو ورته نشته مو خلک په دو خلکو په لیدنو باندې په ارمان شو اوس خو عجیبه غوندې صورتحال یې جوړ کړی ده چې نږدې هم راسئ نو کله پرې چې دو عوامو کې نه وي د عوامو درد یې محسوس کړی نه وي زه تا ته یلی نه شم اوس خو زه تاسو په وسادت سره دا خبره کوم چې مو اوورسیز خلک چې څوره دي هغه غریبانان تکلیف کې دي او روزګارونه خراب دي بار ملکونو نه مو ته ټلیفونونه کوي هغو خان صاحب یې کولو نن یې ته وګوره چې کوم حالاتو کې پرته دي خان صاحب ورنه چاندې دپاره نن هم هغه چاندا غواړي دا قوم والا ماشوم بچی کنزدار یم کو او کشکول یم رخص دی چې یاره مو ته پیسې راکړئ چې تاسو ته دیر کړو حکومت به پیسې ورکوي که په چندو باندې به پیسې ورکوي نو هغه خلک ډېر زیات خفه دي دو عوامو کې روټس ختم شوي دي ما خپله تجزیه دو متعلق دا دی چې دو د بل چا په اوږو باندې راغلي دي ټولې دنیا ته پته ده ټول پاکستان ته پته ده انشاءالله تعالی دا به
د عوامو سکرین نه اوټ کېږي دا ما خبره یاد ساتئ انشاءالله دا به د دې اخرنی ټینور وي. ډېره زیاته مننه کوم صاحب د پروګرام په اخري دې مرحلې کې تقریبا که زه دا وایم ټوله اورال نړۍ تاسو ګورئ عوام ته څه پیغام ورکوئ؟ وبا ده کوشش دې کوي احتیاطي تدابیر دې اپناو کی دین علاوه انشاءالله حوصله دې ما غورځي دا چې کوم الیکټډ خلک دي دا مو ته هیڅ نشي کوي. مو به انشاءالله هنګو خلک ډېر ایماندار ډېر غیرتي ډېر تکړه خلک دي په سیلف هغه خلک دي سیلف میډ او موته ورسیز پاکستانیانو به مزدوري کوله او موته به پیسې رسولې انشاءالله تعالی اندانه مونږ مهنت وکړو زړونه دې ونه غورځي او مهنت وکړو کوشش وکړو په خپلو خپو باندې به ځانونه ودرو چا نه به هېڅ قسم تمه نه ساتو. زه تاسو ټولو شکریه ادا کوم دواړو ملګرو شکریه ادا کوم چې تاسو ماته عزت راکوم ما आवाज مو عوام ته ور ورسولو. ډېره زیاته مننه کوم صاحب تاسو هم چې موږ ته تھینک یو ویری مچ. قدرمنو لیدونکو دا زموږ سابق ایم پی ای عتیق الرحمن صاحب چې د خپلې خاورې د په هکله باندې خپل د زړه اواز یې عوام نظر ته ورکېښودو. باقي چې کوم ستاسو د خیالاتو اظهار دی هغه د کمنټ په لارې باندې تاسو موږ سره کولی شئ. خو زیاتره کوشش به دا کوئ چې د ادب په دایره کې تقریبا هغه د سیاست جنګ وي هغه که مطلب دی چې د نظریې جنګ وي پکار دی چې د ادب او د خپل نظریې او د خپل انداز مطابق دی خپل نظر د کمنټ د لارې تاسو موږ سره شریکولی شئ. د پروګرام د خپرونه په یو شعر باندې راټولوم وایي چې دا ګلشن بلبل ستاسو دی والله که د بل چا شي خو یو څو سرونه مات کوي د زندان په دروازه کې. د موږ د یو بلې خپرونې پورې چېرته چې وایي ښاد آباد بریلي مې غواړم په لوی څښتن وسپارم د لوی الله په امان.